بسم الله الرحمن الرحیم. تیر 14 کالونه چې پی کې چې کوم حکومت دا دغه اډمنسټریشن کمزوري ده چې د علاقې کې دهشتګردي ریز پر ریز زیاتېږي لګي او د حوالې سره صوبایي حکومت چې دا مکمل ناکامه ښکاري او بهرحال دا د ادارو هم ذمهداري ده چې هغو د سرحدونو باندې خپل سکیورټي سخت کړي او د دهشتګردي د کنټرول کړي. دې سره چې دا عوامو ځانونو ډېر زیات کېږي لګیا، خلک پکې ډېر مړېږي لګیا، شهیدان کېږي لګیا، د مو سکیورټي والا مو عوام ناس نو مو حکومت ته مطالبه ده، صوبایي حکومت ته مطالبه ده، ادارو ته چې دې حوالې سره د سخت لایحه عمل طی کړي او نیشنل ایکشن پلان باندې عمل درآمد وکړي چې دا دهشتګردي د کنټرول شي. پاکستان تحریک انصاف چې کله مرکز کې حکومتونو هغه وخت لږ ډېر دغه اکټیویټیز کم شوي وجه څه وجه دا وه چې څومره هم ترهګریز ډلې دي هغوی یو سافت کارنر لرلو پی ټي آی دپاره او پی ټي آی یو سافت کارنر لرلو او اوس هم لري هغه ترهګریز ډلو دپاره. نو ځکه منځ کې هغه شی کم شو. اندازه یې ده نه ولګوئ چې پاکستان تحریک انصاف کله چې مرکز کې حکومت و نو هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه چې 40,000 چې کم داسې کالعدم تنظیمونو ډلې دي یا یوه ډله ده هغه کسان مو بیرته دلته پاکستان ته راوړو او هغه د هغوی سیټلمنټ به کوو او دا خبره هم نن په ریکارډ پرته ده چې هغې دا خبره کړې وه چې دغه 40,000 کې 15,000 چې کوم دي هغه پیور فایټرز دي، هغه ورته فایټرز دي. خو چې نن هغو نه تپوس وکړې یا هغه ته تپوس وکړې نو دا پیور د باندې چې د ولا تعریف وکړې نو هغه ترهګر دي. نو هغه کسان بیرته راولل بیا د هغوی سیټلمنټ کول نو خپله دغه اوس موجوده حالاتو کې وګوره کله هم چې یو کور کې اړی ګړی شروع شي نو د کور مشر دا ذمهواري جوړیږي چې هغه څه طریقه څه تدابیر خپل کړي چې هغه اړی ګړی خپله کې سره سم کړي. خو د مو مشرانو یعنی وزیر الله خبره به زه وکړم او بله خبره ده چې کوم د وزیر الله ترجمان دی شفیع جان د بده مرغه تعلق یې د اورکزو نه دی، هر چېرته نه خو منتخب شوی د کوهاټ نه دی. نو هغه ته وګوره بله ورځ ورنه یو انکر تپوس وکړو چې آیا ته دا ترهګریز چې کوم ترهګر ډلې دي دو ته ترهګر بولې او که نه؟ نو هغه بالکل شوټ انکار وکړو چې یاره دا داسې او داسې صفا ځواب یې ویر نه کړلو. او مو چې کوم موجوده وزیر الله دی زه حیران په دې خبره یم او افسوس هم راځي چې د وزیر الله تعلق د داسې خاورې سره دی د داسې سیمې سره دی چې هغه د شروع ورځې نه د دغه ترهګرۍ ښکار ده، خو هغه اوس هم چې کوم دی دغه ترهګرۍ چې کوم دی ختمولو کې سنجیده نه ښکاري. بلکل جی تاسو دهشتګردي والے سره تپوس وکړلو. زه به دا یم چې د دهشتګردي د نه هم سیوا کېږي به کمیږي نه. هغه بنیادي وجه دا ده چې روزګار نشته ده، غربت ده، کاروبار تباه ده. دا خلک به څه کوي؟ اخر خپل ځان ساتن، بچي ساتن، کور ساتن. دا به خامخا په لږو پیسو باندې هغه دهشتګردو ته بلوکري کوي، تا به مړئ ما به مړئ، خپل کور به سنبالوي. اوس که ده کې مو دا خبره وکړو چې یاره دا ولې نه ختمېږي؟ دا په دې نه ختمېږي. ګوره سزا او جزا څه چېرته کې نه وي هغه دي دا شی څه دا نور هم سیوا کېږي زیاتېږي. موږ څه کله خبرې وکړو چې یاره د طالبانو حوالې سره یو پوخ سټانس خستن پکار ده نو موږ پکې ګوډ او بیډ راولو. ګوره بد وي، بدو کې ښه نه وي. نو دا ټولو ته په یو نظر کتن پکار ده او بل دا ده چې عوامي مسایل څه څومره پورې نه ختمېږي دا دهشتګردي نور هم سیوا کېږي. دهشتګردي یو دا نه چې ته ټوپک راواخلې، ټوپک به ته ځکه راخلې چې ته مجبوره شې. ته دې د خلکو مجبوریانې ختمې کړه. صحت باندې توجه پکار ده، په ایجوکیشن توجه پکار ده، په روزګار باندې توجه پکار ده چې د عوام مسایل څومره کمیږي انشاءالله دهشتګردي به خپل په خپله سر خوري. خیبر پښتونخوا چې کوم دا موجوده حالات جوړ دي نو دا که لږ سړی سوچ وکړي نو دا پاکستان یا نه و جوړ چې دا پښتانه په جنګي حالاتو کې وو. نو که خیبر پښتونخوا کې وي پښتانه، که په افغانستان کې وي، که په پنجاب کې وي، که سند کې وي که نه، نو پښتنو دپاره په ملک کې امن نشته ده. نو کله پورې چې دا پښتانه یو قوم جوړ نشي، یو موټی جوړ نشي، نو دا دهشتګردي به کله هم ختمه نشي. پکار دا ده چې پښتنو دپاره یو غټه غدا ده چې دا مختلف ټوکړو کې تقسیم کړي دي او په صوبې کې چې دا نو ډېره زیاته دهشتګردي جوړه ده. نو دا که یو قوم شي، یو موټی شي، نو د صوبې کې به امن راشي.